سلطان محمود غزنوی رحم الله نوم تاسو اورېدلی دی د دنیا یو عظیم فاتح ګرځېدلی دی سلطان محمود غزنوی دور دی او په هغه دور کې یو نوجوان دی 10,000 روپۍ قرضه رپی د شپې لګیا دی جاړي الله زما د قرضې را ادا کولو وخت راغی الله زه به اوس خپله قرضه ادا کومه الله زما سره د قرضې د ادا کولو دپاره 10,000 روپۍ نشته شاید هغه قرضخوار زما کوڅې ته ودرېږي زما د رشته دارو د یار دوست په مخ کې زما توهین او بېعزتي وکړي الله زه یو غریب او ناچار یم زما د 10,000 روپو د قرضې د ادا کولو بندوبست وکړي الله هغه نوجوان دعا کوي او د شپې وده شو کله چې وده شو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې راغی ورته وایي نوجوانه پریشان یې ولې ورته وایي د الله رسوله پریشانه په دې باندې 10,000 روپۍ را باندې قرضه ده او هغه قرضه ادا کول غواړي د هغې وخت نږدې دی زه غریب یم هغه 10,000 روپۍ ادا کولی نشم شاهد قرضخوار راشي او زما بېعزتي وکړي هغه ورته وایي نوجوانه سهار چې پاسې لاړ به شي سلطان محمود غزنوي له هغه ته به ووایې چې پیغمبر علیه السلام وایي د نوجوان 10,000 روپۍ ادا کا هغه نوجوان ورته وایي د الله رسوله زه چې کله بادشاه له ورشم او دا خبره وکړم بادشاه به ما ته وایي چې ته دروغ یې ما دوکه کې ستا سره کوم ثبوت دی چې تا پیغمبر علیه السلام خوب کې لیدلی ستا سره کوم یو ثبوت دی چې پیغمبر علیه السلام ته په ما پسې رالیږلی د الله رسوله یو نښه خو راته وښیه پیغمبر علیه السلام ورته وایي ښه ورسره واورې ګورې پیغمبر علیه السلام ورته وایي نوجوانه څنګه ورغلې محمود غزنوي له محمود غزنوي ته تا خوب بیان که په تا باندې غلط ګمان وکړو چې ته دروغ وې نښه دا ده ورته وایه د الله رسول وې ای محمود غزنوي ټول خلک په لاړل وده شول د ورځې به ته ستړی ستومانه وې تا به جهادونه هم وکړل تا به د خلکو فیصلې هم وکړې تا به حکومت هم سنبال کو د شپې به خلک وده شول رابلې ته خپلې بسترې له خلق به خاموشه شول دنیا باندې به سکون طاري شو خلق به ټول وده شول خلکو به خراټې شروع کړې ته به پاڅېدې د شپې په اوله حصه کې به درود شریف په ما باندې شروع کړل تا به 30,000 پیرې درود شریف وایي بیا به وده شوې له خوب به دې وکړه د شپې په آخر کې به پاڅېدې 30,000 پیرې به دې په ما باندې درود شریف وایي محمود غزنوي هر شپه به 60,000 پیرې د درود شریف تحفه ماله راتله لن په 3 ورځې وشوې رانله څه وجه ده دا نښه ورته بیان که شاید تا وپېژني واقعي د دا نوجوان رښتیا وایي هغه نوجوان سهار پاڅېده لاړ محمود غزنوي له ورته وایي سلطان صاحب وایي ها وایي 10,000 روپۍ را باندې قرضه ده ما جړل د الله نه مې سوال کړو پیغمبر علیه السلام دیدار الله را نصیب کو زه تا پسې رالیږلی یم واقعي د سلطان ورته وایي نوجوانه ما دوکه کې ورته وایي د الله رسول یوه نښه ښولې وه نور کله به 60,000 پیرې په ما باندې درود شریف د هغې تحفه راتله دویمه درېیمه ورځ د څه وجه ده سلطان محمود غزنوي نوجوانه بلکل د خوب لیدلی دی ځکه ما محمد رسول الله له هغه تحفه رشمې به داسې لیږله زما نه هېڅوک هم خبر نه و ما به د ورځې که هر څه کول زه به د شپې خامخا پاڅېدم یو څو ورځې زما طبیعت خراب او بیمار و واقعي د تحفه نه راتلې موږ ته پته چې کوم دی نو ولګېده هغه خلک چې د الله سره د شپې د شوګېرو د هغې خوند یې اخیستی دی د ورځې حکومت د شپې د هغې لپاره معنی نه ګرځي د ورځې مصروفیات هم د هغې لپاره معنی نه ګرځي لن کمان د رب کائنات د کلام خوند واخیستو بیا د شپې تلاوت هغه د ورځې مصروفیات زموږ نه نشي بچ کولی زموږ نه نشي منع کولی لن د قرآن خوند موږ نه دی اخیستی چې دا د رب کائنات سره خبرې دي ځکه یو کال تیر شي موږ قرآن په دروغ سره هم روانلو د دنیا یو بل بادشاه تیر شوی دی غور سره خبرې پورې خبر راله د دنیا یو بل بادشاه تیر شوی دی پرې مخ د ځمکې باندې او زموږ سره نږدې تیر شوی دی تاسو سره خپل علماو نه په دنیا کې د یو بزرګ نوم اورېدلی دی دا هغه بزرګ نوم دی قطب الدین بختیار کاکي دا د الله یو ډېر زیات لوی ولي تیر شوی په مخ د ځمکې باندې قطب الدین بختیار کاکي وفات شو کله چې وفات شو دنیا را وچلېده خلک د هغه معتقدین رالل چا هم د هغه نوم اورېدلی
صفونه کېښودل، صفونو باندې خلک چا ودرېدل. اوس څوک پالکه د جنازې دپاره ګورو چې په داسې یو لوی بزرګ او ولي باندې جنازه پړاو کړي. هلکه څوک به جنازه کوي؟ چا وایي فلانی عالم به جنازه کوي، چا وایي فلانی قاضي به جنازه کوي، چا وایي فلانی مفتي صاحب به جنازه کوي، چا وایي فلانی شیخ صاحب به جنازه کوي. یو کس راغی او هغه کس د جنازې سره ودرېده. خلکو ته ویې زه او تاسو ته درې قطب الدین بختیار کاکي او وصیت پړاومه، د هغې نه اخوا چې څوک هم پې جنازه کوئ جنازه پړاو کوي. خلکو ورته یې وایه څه وصیت یې درته کړی؟ وایي زه د خوا لرلم پر اخره کې د ما ته وصیت وکړو چې زما جنازه راوړی شوه په یو میدان باندې کېښودی شوه، بیا به ته اعلان وکړې چې زما جنازه به هغه انسان پړاوئ. هغه کې څلور شرطونه موجود دي. نمبر 1 شرط دا دی چې بلوغت ته رسېدلی تهجد دې نه قضا شوي، بلوغت ته رسېدلی تهجد دې نه دی قضا. دویم نمبر شرط دا دی، دویم نمبر شرط دا دی د ده نه تکبیر اولا زندګۍ کې چېرته نه فوت شوی. دریم نمبر شرط دا دی چې څوک زما جنازه پړاوئ دا به هغه کس چې زندګۍ کې پردۍ زنانه باندې غلط نظر نه دی پرېوتی. څلورم نمبر شرط دا دی چې د منځونو او نوافلو دومره پابند دی چې د مازدیګر 4 رکعاته غیر موقت سنت هم زندګۍ کې نه دی پرېښودي د بلوغت نه وروسته. دا 4 شرطه بچا کی په مالې جنازه پړاو کی خلک یو بل ته ګوري. لوړ مشایخ او کابر سرونه ښکته کړل چې په ده باندې به جنازه څوک کوي. شاته یو کس غلی دی، 4 شرط بره کې موجود دي، خو راوځي نه. شاید بل چا کې هم 4 شرط موجود دي چې زما نه څوک خبر نه شي، ځکه دا زما او د رب خفیه معامله ده. د شپې تهجد کول زما او د رب خفیه معامله ده، زما نه څوک خبر نه شي. ګورم چې محفل کې بل څوک موجود دی او که نه دی، که نه بیا به اوزم 100 پیرې اعلان شو. هلکه دا 4 شرط په چا کې راشئ قطب الدین بختیار کاکي باندې جنازه پړاو کوي. ټیم مؤخر شو، ډېر تاخیر راغی، څوک هم مخکې نه شول. یو کس دی څادر کې ځان پټ کړی دی، سیده لاړ د جنازې سره ودرېده. د قطب الدین بختیار کاکي د مخ نه څادر واړو، تندي باندې ښکل که الله دې په تا باندې رحم وکړي. تا خو پټ پټ د شپې د الله مخکې به ولاړ وې، د الله مخکې به دې په زار او قطار سره جړل، تهجد به دې کول، قرآن به دې وې، خلکو ته دې ځان لوښولې، پټ په پټه باندې لاړې الله سره میلاو شې. زما راز دې خلکو ته ښکاره که. د هغې نه وروسته راغې خلکو ته وې قطب الدین بختیار کاکي چې 4 شرطونه مخکې کړي، که څوک په ما باندې ګمان کوي چې دا 4 شرطه به پوره کړئ، په رب کعبه مې دې قسم وي هغه 4 شرطه په ما کې موجود دي. د هغې نه وروسته یې جنازه پړاو کړه. جنازې نه وروسته خلک د ملاقات تمنا کې منور شو. دا په مخ د ځمکې باندې دا کومه یوه داسې د انسان په شکل کې فرشته موجوده ده چې د بلوغت نه وروسته تهجد هم نه دی قضا، زندګۍ کې پردۍ زنانه باندې غلط نظر هم نه دی لګېدلی، 4 رکعاته غیر موکد سنت د مازدیګر د منځ نه مخکې هغه هم نه دی چېرته فوت شوي، زندګۍ کې تکبیر اولا نه دی فوت شوی. دا به د کمې مدرسې شیخي، دا به څوک ولي، خلک یې نږدې مه ورځئ، پولیس والا پرېښودل نه کوي. دا د مدرسې عالم نه دی، دا یو بل بزرګ نه دی، دا زموږ د دور بادشاه سلطان شمس الدین التمش دی چې دا 4 شرطونه هغه کې موجود وو. یو عام انسان د وخت یو بادشاه ما کم یو انسان چې د شپې د تهجد خوند اخیستی، د الله د کلام مزه حاصله کړي، دی د وخت لوی بادشاهي، بیا تخم دلته رکاوټ چې دی نو دا نه دی ګرځېدلی، بیا ټوله شپه رب کائنات ته ولاړي. نن هر یو مسلمان خوښوي چې د الله دیدار دې وکم، قرآن سره خپل تعلق راولئ. هر یو مسلمان دا خوښوي زه دې د خپل رب سره هم کلامي وکم، بیا قرآن سینه پورې ونسه، د قرآن سره خپل تعلق راوله، دا د رب کائنات سره هم کلامي ده. نن دنیا کې د کم یو مسلمان نه تپوس کې هر یو مسلمان خوښوي زه دې د رب نه لرې نه یمه، زه دې خپل رب ته نږدې یمه. خو بیا که وګورې هغه مسلمان د قرآن نه ځان لرې کوي او تمنا دا لري چې زه دې الله ته نږدې یمه. کم یو انسان چې د الله قربت غواړي، د الله نږدېوالی غواړي، الله د هغې لپاره قرآن کریم نازل کړی. مسلمان قرآن موجود دی، جماعت په جماعت باندې موجود دی، کور په کور باندې موجود دی.
کې موجود دی لږ مخې ته ونه سما ته ځان رانږدې کا ځکه زما طرف ته قربت لارو دغه قرآن کریم دی نن مسلمان ولې د الله نه لرې دی نن مسلمان ولې په زوال دی نن مسلمان ولې په ښکته را روان دی نن مسلمان کې ایماني جرأت او غیرت ولې نشته نن عالم کفر هغه لګیا دی کولا او اعلان کوي زه په غزه او فلسطین کې ستا نسل ختمول غواړم نن زما د مسلمان سره کمه کمزوري ده د ده سره وسایل کم دي د ده سره تیل کم دي د ده سره ځمکه او خطه جنګي نشته آخر د ده سره څه کم دي پارسي باندې پوره دی نن یې قرآن شاته غورځولی دی الله ته ایماني جرأت او غیرت سلب کړی دی ګورې